عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د معاشرې د رسم و رواج د وجې نه عقل له انسان متاثر شي، نو عقلم غلطي کوي، حواسم غلطي کوي. صرف او صرف یو شی دی، دریم شی چې هغې ته خطا نه راځي، هغه د پیغمبر ارشادات او په پیغمبر باندې نازله شوي وحی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم وحی نازله شوي ده، قرآن کریم او د قرآن کریم نه علاوه وحی غیر مطلوع چې د احادیثو په رڼا کې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات، دا د علم هغه ذریعه ده چې په دې کې خطا نه راځي. د دې نه هر عقلمند او کمعقل سړی فایده اخیستی شي چې په دې پسې روان شي، په پټو سترګو په دې پسې روان شي. دا سوچ مکو چې د دې انجام څه دی. الله فرمایلی دي، د الله رسول فرمایلی دي، او ته وایې چې آمنت بالله، ما په الله ایمان راوړی دی، ما په پیغمبر باندې ایمان راوړی، اوس یې منه چې څه درته وایي، په هغې کې خیر دی، ته نه پوهېږي. جنت حق دی، دوزخ حق دی، قیامت شته، حساب کتاب شته، د الله جل شانه په وړاندې پیشي شته دی، ورځ د محشر شته دی، د حساب کتاب د الله په وړاندې ودرېدل دي، بعث بعد الموت شته. نور قومونه وایي چې نشته، مرګ ټول مني ځکه چې مرګ په سترګو ویني، او د مرګ نه پس دوباره ژوندي کېدل دا شته که نشته، په دې کې شک کوي، دا نشته. الله او د الله رسول فرمایي چې تاسو دغسې ژوند تېروئ، تاسو دا ګمان کوئ چې بدل د کیسه ختمه شوه، نه، دا ټول به بیا ژوندي کېږي. او صرف مسلمان نه، هندو او سکھ، دهریه، مجوسی، بت پرست، مشرکین، یهودی، پیرنګې، هر یو کس به ژوندی کېږي. د آدم علیه السلام نه راواخله تر آخري دنیا ورانېدو پورې رسته ماشوم انسان چې پیدا شوی دی دا ټول به ژوندي کېږي، او د الله جل شانه په وړاندې د ټولو پیشي ده. په دې وحي باندې ایمان راړو کې، په دې پسې تلو کې، په دې کې ګټه. لیکن مونږ ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله سیرت نه معلوم. سیرت خو لا سکه چې ضروری او بنیادی خبرې نه معلوم. یو زمانہ کې ډېر وخت مخکې په پنجاب کې په سکول کې پرچا وا په اخبار کې راغلو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی سیرت پر نوٹ لکھی ہے. نیو الک لکھی د سکول یا د کالج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک مالدار خاندان میں چودھری کے گھر میں پیدا ہوئے اور اپنے علاقے میں ہائی اسکول سے میٹرک کیا اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے اور قوم کے لیے لیڈر اور رہنما بن کر پھر واپس آئے. اس آکسفورڈ یونیورسٹی چرته دا بعض خلک تپوسونه کوي ما نه داسې ناشنا تپوسونه په روس کې یو لک ویل یو عالم ورور یې زما سره یو ځای سبق ویلو مولوی نادر خان نومې دی پروفیسر هم دی عالم هم دی اگر ور راوسته ویدال ته سبق ویلې د موضوع کې قسم سوالات راځي داسې سوالات بدنو کې ویسے دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکبر بادشاہ زمانہ کې پیدا شو کدا غینه پس یو مسلمان نوجوان هغه دا تپوس کوي اکبر بادشاہ خو تیر شوی د مغلو بادشاہ دی او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی پیغمبر د امتی په دور حکومت کې څنګه پیدا شو امتی خو د پیغمبر د بعثت نه رسټ وی د پیغمبر تبلیغات داغه دعوت د الله پیغام رسول نه پس امتی جوړیږي په باندې ایمان راړي مسلمان بادشاہ دا ولی ځکه چې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومات نشته هغه خلق چې هغه په عقل پس روانو د شیطان منله دا غي ژوند حالات او دا غي حالات زندگی دا غي متعلق معلومات هغه د معلومي د خپل پیغمبر باره کې معلومات نه دي معلوم دا څومره د افسوس خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک سو د والد صاحب نوم سو د مور بیبي نوم سو دا غي ضروری سیرت انګریزانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتابونه لیکلي انګریزانو یو انګریز کتاب لیکلی د 100 men 100 مشهور شخصیات او پاغه کې ډومبه شخصیت سید الرسول خاتم النبیین لیکلی کافر او انګریز
چا ورته وویل چې ته خو په خپله عیسایي نو تا څنګه محمد صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو پیغمبر اول راوړو؟ عیسی علیه السلام یې 4 نمبر کې ذکر کړی. هغه ورته وویل چې زه به څنګه نه لیکم؟ بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خوبۍ ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیہ وسلم دای لکلی دی، هغه دا د انګریز بیان دی. وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر تھے، بادشاہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومتم چلوړه دی، د عام خلکو پشان ژوندم تیر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلی وطن کې تیر کړی دی او بهر تجارت هم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوانیم تیر کړی دی او ودونه هم کړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادم وو، 4 زامن او 4 لونه وي. او د عیسی علیه السلام اولاد نو. یحیی علیه السلام د سره واده نو کړی. دا ټول انبیاء کرام دي، ټول زمونږ د سر تاجونه دي، او په هر دور کې د هغې اتباع هغه دین اسلام او هدایت لار وه. په آخر کې سید الرسول خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم. لیکن دی ته چې الله جل شانه کوم کمالات ورکړي وو هغه په بل یو کس کې نو. د داسې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو امتی کافر هم نه هغه نه واقفی. بیا دا څومره لوی د افسوس مقام. او یو هندو کتاب لیکلی دی، په هغې کې لیکلي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات، چې د دین غټ قیادت او کمال وسی د یو شخصیت لپاره چې په لږ وخت کې هغه د عربو نه راشي او دیواري چین پورې د هغه حکومت ورسي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې انګریز لیکي چې 9 کسان د هغه شاګردانو کې بادشاهان شي، مراد نه صحابه کرام دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حکومت کړی دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفہ ثانی حکومت کړی دی، حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین حکومت کړی دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ علی المرتضی حکومت کړی دی، خلیفہ چهارم دی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ لږ وخت پارا حکومت کړی دی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت کړی دی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حکومت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرز باندې دا صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پس او بعض پیغمبران هغوی صرف او صرف نبوت چوللی، هر لحاظ سره کامل. یو سیاسی لیډر، یو حاکم او حکمران هغه خپل حکومت نقشې ګوري په سید رسول کې شته. سیاسی لیډر دا وایي سیاست څه ته وایي؟ قوم کی رہنمائی کرنا، قوم کو ان کے مفید جگہوں تک پہنچانا، ان کی رسائی کرنا. چې کوم د هغوی دپاره ښځی آلته رسول الله صلی الله علیه وسلم غونې سیاست بل چا نه دی. هغه سیاست اختیارول پکار دی، د اغیارو نه چې کومې لارې چالې د بهر نه راغلي. زمونږ دین کې نقص دی، کمی دی. یو ځل یو یهودي حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه نه تپوس وکړو، د هغه مقصد ټټوبې کولو، ټټوبې خندا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تو وہی سمعتو ان نبیکم علمکم کل شیء حتی الخراع، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا پیغمبر آپ کو تمام چیزوں کے طریقے بتاتا ہے، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. داغه مقصد هتکو سپکاویو خنداوه ټټوبې وي. حضرت سلمان رضی الله عنه اعصابي مریض نو، مونږ اعصابي مریضان یو، مونږ باندې چې څوک داسې تپوس وکړي نو خوله چینګه کو، ها 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 خندا شوه. د هغه په ها کې حامله و، د هغه غونې لباس، د هغه غونې ناسته اختیار کو. نه، هغه داسې خلک و چې پیغمبر د هغې تربیت کړی و چې څنګه د الله رسول د دنیا نه دی متاثر شوی، داسې صحابه نه دي متاثر شوي. ورته وی چې نعم اجل، او مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ منع کړي وو چې مونږ کله قضای حاجت ته کینو نو مخ قبلې ته کو یا شا کو. مونږ ته ویلي چې قضای حاجت ته ځئ نو ځان سره 3 لوټې وړئ، په هغې باندې استنجا کوئ. او مونږ ته دا ویلي چې په ښي لاس باندې به استنجا نه کوئ. دا هر څه ورته تفصیلي بیان کړل. دې کې دا جواب و چې دا خو د یو قانون، د یو شریعت، د یو دستور، د یو دین، د یو مذهب د کمال نښه ده چې په هغې کې د غټو اعمالنا، عقیدونا، عباداتنا راواخله تر لاندې وړو وړو آدابو پورې حل موجود وي هر یو.
او دا خو نقص دی چې خلق متحیر شي چې دې کې وسوک او څوک چې په عقل پسې چلیږي چې مخ ته نوې کار راشي نه یا یو کس خیال او سوچ او فکر وژنګي نو باغې باندې خلک روان کې غټي کې او غلط وي او یا مفکرین تنکر هغه کینی هغه سوچو کی چې دې سهل لې کاغه غلط یو که خطا وي حکومتي کینی او مونږ ته د الله رسول باندې نازل شي وحی چې الله جل شانو چې چا انسان جوړ کړی دی او پیدا کړی دی هغه راستولې چې تاسو لپاره داسې ځونه جایز دي دا ناجایز دغه علوم په حدیثو کې په قران پاک کې په مدرسه کې پڑھاوي نو زما عزتمندو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نو واقفیت ضروری دی دویم چې کله سړی د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نو واقف شي نو د الله د رسول محبت او عظمت به بزړه کې راشي او دغه عظمت او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کولی چې محبت او عظمت ته پیدا شي ځکه چې د چا اتباع کولو کې انتهایی مؤثر شي هغه محبت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. بخاری شریف کی حدیث ته نورو کتابونو کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پتا شو کې یو کس مسلمان کې دی نشي ترغه پورې تر سو پورې چې زه هغه ته داغه د ځان نو د مور او پلار نه ټولو خلکو نه زیات خوښ نیم چې ما د ټولو نه زیات محبوب کی د اولاد نه د مور او پلار نه د هر چا نه نو هغه مؤمن دی یعنی ما ته پر ټولو ترجیح راک حب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مؤثر دی د پیغمبر علیه السلام اتباع سره لکې چې ورپسې رواني او کله الله رسول سره د پړړه کې نفرت پیدا شو نو دا کفر دی دا اسلام نه دی بیا دا کفر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت الا پیدا کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالاتو نه سړی واقفي معجزات کمالات په 23 کالو کې بلکې پاغه کې چې کوم رستی 10 کال دي پاغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه یو لوی ډله جوړه کا او بیا غي د اسلام په ټوله دنیا کې خور کو چا قولن چا فعلن چا معاملتن هر قسم دعوتونه صحابه ورکړي دي بیا پاغه سره خلق صحابه ته قتل مسلمانې دلبا صحابه ډیر تقریرونه نوز دا ډیر کتابونه نو ویلي صرف د الله رسول ذات اقدس او دا غي سیرت او دا غي ژوند مطالعه کړو چې الله رسول خوراک سکاک څنګه کوي معاملات څنګه دي موږ څنګه کوي رکوع څنګه کوي سجده څنګه کوي دایته ذکرو د ټولو کتابونو اصل الاصول لی او جړل ده نن سبا چې څومره انبار دي کتابخانه کې د کتابونو لګیدلې دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت شرح بیانې او قران کریم تفسیر کوي نو دا میاش د ربیع الاول چې دا د کې کم از کم د مسلمان امتی توجه خپل پیغمبر ته شي او د دې ورځې کې بیا صرف نه ټول کال کې د الله د رسول سیرت مطالعه شروع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او عظمت پجړه کې پیدا کی او چې کله محبت او عظمت راشي نو بیا اتباع د تاسو چې ناسي د جمعې مبارک او ورځ ده او د جمعې د مس په ذریعہ د بندا د الله جل شانه سره رابطه او تعلق جوړیږي د مس په ذریعہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه فرمایي چې زما بندا څومره چې ماته په فرایض سره نزدیکیږي دومره په بل یو عمل سره نه بعض خلک د نفلو ډون کوي دا موږ څنګه دی مسکی چې دومره زله دا صورت وي نو دا څنګه دی او دنه فرض پاتې کیږي سحر موږ ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن د دې خبر نه یا غریب یو موږ دوه کې نور نه کوي نه اللہ جل شانو په خپل فرمایي حدیث قدسی دی جس طرح بندہ میرا میرے قریب فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی اور عمل سے نہیں او چې کله هغه د فرایض په ذریعہ ماته نږدې شي بیا دا غي نه پس دې چې نوافل کوي نو نور قرب حاصلي نور قرب حاصلي دا چې تاسو ناسي دا د دې اسلام برکت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او برکت ته دغه جمعات تراتل د جمعې د موز انتظار کول د جمعې په موس کې شرکت کول د دین خبري اوریدل دا ستاسو د دنیا ګټه ده او د آخرت ګټه ده دا نور قومونو څخه نشته
د دین هر یو عمل چې په اخلاص او خلوص سره کې پاغې کې یو لذت ته یو مزه ده. یو بزرګ نه چاته پوسو کو چې وفات شو، وی چې څنګه؟ نه په ژوند باندې ته پوسو. وی د بادشاہانو ته کپته ولګي چې الله جل شانه د پېشمنی په موس کې کوم خوند او لذت اخی دی، د پېشمنی په جړا کې، په موس کې، په دعا کې. وی دا بادشاہان به سره د لښکر راشي، موږ نه به دا خوندونه اخلي خو غشتی نشي، هغې ته پته نشته. او سفیان ثوری رحم الله نه چاته پوسو که د مر نه پس وی الله پاک تا سره څه معامله وکړه، څه سلوک یې وکړو؟ ورته ووی چې طاحت العبارات وذهبت الاشارات ولم ينفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف الليل. لوی بحثونه، ډېرې خبرې اترې، ډېرې مناظرې، هغه ټولې لاړې او مونږ ته چې فایده راکه نو هغه 2 رکعتونه راکه چې د شپې په منځ کې مونږ کړي. دې دین کې یو لذت دی، دې کې یو مزه ده. هغه په خوراک سکاک کې نشته، هغه په مشروباتو کې نشته، هغه په لباس او پوشاک کې نشته، هغه په ګاډي او سورلۍ کې نشته، هغه په عہده او منصب کې نشته، هغه په بینک بیلنس کې نشته دی. هغه خو نشه ده، دا مزه ده. نشه لږ ساعت لپاره وي بیا کوزه شي، او اصل ذائقه او مزه دا همیشه د پاره وي. ته چې شسې اوسه کې هغه بیا ستا د مزغو نه نوځي. چې خوشته شی دی خوړلی نو بیا هغه خوند یادېږي. او د دې مزه د دین اسلام د احکامو دا ډېره. دا دین مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 15 کاله پس دې علاقې ته رسېدلی دی. پیغمبر علیہ السلام د وفات نه 35 سال بعد د حضرت عثمان ذوالنورین په زمانه کې، عثمان ذوالنورین په زمانه کې د هغې په دور خلافت کې په سن 25 هجری کې چې د پیغمبر علیہ السلام د وفات 15 کاله شیو، کابل ته دین رالو. او په افغانستان کې په کابل کې هغه ټیم کې دین افغانستان نو، د افغانستان وروسته شو، هغه زمانه کې کابل. او بیا په کابل کې شهدا دي د صحابو، مقبره شهداء صالحین کې غي مدفون دي. عبدالرحمن ابن سمره رضی الله عنه په قیادت کې د لښکر راغلی، عثمان ذوالنورین راستولو. د حضرت عثمان سے په زمانه کې ډېر فتوحات شو. بیا چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه خلیفہ شو، امیر معاویه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. بیا غي د هندستان حکومت د ختمولو لپاره لښکر راواست. هغه بیا د خوست د طرف نه، پکتیا د طرف نه راغلی دی. هغه علاقه خو مسلمانانو بیا پاکستان ته رادننه شوی دی. د ټل او د کوهاټ او د بنو د ټولې علاقې بیا اخیستي. دا په سن 40 کې. بیا سن 45 هجری کې بیا دې علاقه کې دا پیښور چې و دا د بود مت مذهب و، بودیسټ، او د دې خپل نوم هم پیښور نو بلکې د دې نوم بودیا. هغه زمانه کې تاسو وګورئ زموږ په عجایبګر کې نور څه نشته دی، د بود مت مجسمې دي ټولې وړې او غټې، او چې کوم ځای کې وګورئ نو د هغه آثار دي. نو دا ځای بیا فتح شوی دی 45 هجری کې. حضرت سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی الله عنه دا قائد او حکومت د امیر معاویه رضی الله عنه هغه شام کې و، او عراق کې خپل گورنر ته خبر راواستول چې یو داسې جرنیل ما ته وګوره چې دې علاقه کې غو جنگي، هلته خلک بغاوت کوي، اسلام نه مني. نو انتخاب د حضرت سنان ابن سلمہ رضی الله عنه شو، او سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی الله عنه دلته قبر دی صحاب بابا باندې مشهور دی. او سنان ابن سلمہ رضی الله عنه دا صحابی دی، خو کم سن صحابی دی، یعنی وړوکوالی کې پیغمبر علیه السلام لیدلی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حنین ته تلو نو د پلار سلمہ ابن محبق رضی الله عنه هغه صحابی دی، هغه جنگ ته روانو، په لاس کې نیزه وه شل. نو چا ورته وویل چې زوی دې وشو. نو عرب په زامنو ډېر زیات خوشحالېدل، لیکن دی جهاد ته او جنگ ته روانو. نو چې ده کله واورېدل چې زوی مې وشو نو دی ورته وایي لسناني هذا احب منه الی منه، زما دا نیزه ما ته د دې زوی نه زیاته خوښه ده. تا ما ته د زوی بشارت راکړه، خو دغه وخت کې ما ته جهاد ډېر محبوب دی چې زه دشمن سره وجنګېږم. نو د خوشحالۍ په سلسله کې کور ته لا نړو او زوی یې ونه لیدو، جهاد ته په مخه روان شو. او دا یې مو وایي چې دا وسله ما ته د هغه نه زیات خوښه.
نو وسلې ته سنان وی او شل ته رمح وی او دې ته سنانم وی. نو چې څنګه وی لسنانی هذا احب الی منه، نو خلقو په غضبانی نوم سنان کې سنان ابن سلمہ ابن محبق. دا صحابی حضرت معاویه رضی الله عنه انتخاب کړی دی، جنگیدلی دی د سوات د باجوړ د دې علاقې د ټول خلک هغه ټیم کې ټول بت پرست دی وسره جنگیدلی دي او دا شهادت دلته واقع شوی د پیښور او د 400 په منځ کې. دا دین په دې طریقه باندې را رسیدلی او تاسو نن سبا معاملات مو څومره پاکیزه دي، خوراک سکاک زمونږ څومره پاکیزه دی. یو غویه هغه ظاهري بوټه ما تاسو ته وی نه خوري، لیکن نن سبا د دنیا کافر انسان هغه ګندترین اشیاء خوري، ماران خوري، لړمانان خوري. زمونږ یو مرګره چین ته لاړو اوسم شته او هغه یو ملته بل ملته زیره ازینه ما ته وی چین ته لاړم، نو آل د تجارت په سلسله کې وی چې لاړم، نو پړومبي ځل باندې زه تلم وی صفا شعر ته نه ملاوي وی هوټل ته چې ما قتل ما ته الټی راتلې وی غي پوښل چې خاص تاسو خشه پکار دی. نو وی ما ته سره مچیمار کو میانو خکاری وی هغه جال یوړو را سره لاړو، ما ته وی چې په غاړه ودرېږه چې سنی سم نو هغه بتا ته درکم. هغه جال چې وګرځول نو پاغې کوي یو چیندخ رالو، د چیندخ ته د افغانیان باټا وی، یو پکې چیندخ رالو او یو پکې مې رالو، هغه مې بدل غونیو. نو ما ته وی چې دا چیندخ خوري کدا مې خوري، ما ته ورکشستا مې دیم داسې شي چیندخ هغه مې ونه خوړو. وی بیا ویل ته نکینو لمغې خو خوشالولم، ما سره ګرځیدل زما نغو مل مستیا کولا. وی ښا زنتا یو هوټل ته بوزو د ګډیر اعلی خوراکونه چالته بوتلم، نو هلته مارانم پخیږي او منګکانم پخیږي او د ټول نه بهترین ډش پاغې کې د دې منګکانو. وی زما زړه راوته، ما ته چې راځه روز وی بس گزاره مې بدغه سبزی او په دې سيزونو باندې کوله. ما چې دا سيزونه نو دا د دنیا کافر قومونه دا سيزونه خوري. مار زهريله شی دی، زهر به یو باسي، خو مار خوړل د انسانیت. منګکان څومره ګنده شی دی، بعضې خلک د مار نه نه یریږي، منګک نه یریږي ځکه چې خبیث دی، ګنده دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې منګک په حرم کې مه پرېږده. یو ځل زه مکه مکرمه کې په هوټل کې پروت وم، هغه هوټل پخوانی هوټل زوړ چت د لهړو لاندې ورته کپړه لګولې وه، کپړې په جین چې مې وکتل نو منګک پرې روان دی. مې وایي سرکوزي تا نه دا ځم نه دی پاتې. مکه مکرمه حرم شریف سره نږدې ځای او بیا په هغې د الله رسول فرمایي چې په حرم کې م دا منګک ژوندی پرې نه دی. ما هغه هوټل والا ته وایي چې دا خو چت کې دی، زه مړ کولی نه شم. دې کې منګک و، ما ته وایي منګک چته رالو وایي. ما ورته و بیا ورته زما نه پس ټماټر یې خیری پې باندې ورته زهر اچولي، زما د کټ د لاندې یې. په هر حال عرض مې دا کولو چې دا د دنیا خلک سره د عقله، سره د کالج، سره د یونیورسټۍ، سره د دې تعلیمونو دا ګنده زهریلا خبیث سیزونه ګندګي دا د دنیا خوري. ته مسلمان یې، تا ته الله پاک څومره پاکیزه رزق درکړی، څومره صفا رزق. دا شی حلال دی، دا حرام دی، دا حلال دی، دا حرام دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت زدکا. د رسول الله صلی الله علیه ته تاجری دکانداري، د الله د رسول نه تجارت زدکا. ته حاکمې، د الله د رسول نه حکمرانی زدکا. ته د بچو پلارې، د الله د رسول نه دا زدکا چې هغه د خپلو بچو تربیت څنګه کړی دی، څنګه سلوک یې ورسره کولو. ته د ښځې خاوند دی، دا زدکا چې د الله رسول د خپلو بیبیانو سره څنګه معامله کړې دی. څومره مهربان، څومره مهربان. یو ځلې یو لطیفه ده ابو داود کې ده، کتاب المزاح کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل لور کړهالو، لوري حضرت عائشہ بی بی و، د پیغمبر علیه السلام بی بی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفقت او مهربانی دته ویم. مونږ خو بل کار نه کوو، خو چې معمولی غونې په پخکړي کې مالګه تیزه شول، لوړ راوالو، درز 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 د ښځې نه مخره جوړه کړي، که خپه ماته شوه، که لاس مات شو، کار یو شی مات شو. او چې لوري پیدا شو، بلې هغې د پاسه بله لور پیدا شوه، نو زه م ورکره کېنه طلاق ورته ورکړي. ولې ته به وایې دا مشین د دې په اختیار کې دی او دا جوړول په خېټه کې دا کوي، دا خو د الله جل شانه خوښه ده.
یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. چاته خوښه شي الله جل شانه جنکی ورکی، چاته ټوله لکان ورکی، چاته دواړه ورکی، څوک شڼ پیدا کی. الک سړی صحتمند، ښځه صحتمند ده، هر یو نظام یې ټیک دی، لیکن د خدای خوښه ده اولاد یې نه پیدا کی. په دې کې د انسان څه قصور شو چې تا ښځه کې منډې سکونډې ملامته کې مور کرایسته طلاق ورته ورکې وهې ټکې ظلمونه باندې کې. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د بیبیانو سره د ښځې سره سړی سلوک څنګه کوي دا زده کړه. څومره لویه هستي چې د یو میاشتې په مسافت به ترنه دشمن یریدو، کسرا او قیصر به ترې یریدل. په کور کې څه حال دی؟ صدیق اکبر یو ځل د دوی کور ته رالو، عایشه بیبي د هغه لور وه. صدیق اکبر رضی الله عنه د عایشې بیبي آواز واورېدو چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د آواز د پاسه آواز اوچت کړی دی. یعنې د الله د رسول آواز ټیټو، د عایشې بیبي آواز لږ اوچت. صدیق اکبر غصه شو. مونږ خو نن سبا د لور په سایډ ودرېږو، که هغه په ناحقه وي د هغې په سایډ باندې پلار او مور ولاړي او لمسون او لکچر ورته کوي. خبردار ګورئ، که سخر درته څه وی ما ته وایه، که خواښ یې درته څه وی ما ته وایه. د الله رسول کوم تعلیمات دي او د صحابو سه چې کور ته دننه شو اجازت یې وغوښتو، وی راځه چې دننه شو. نو عایشې بیبي ته وایي چې تا آواز ولې د پیغمبر علیه السلام په آواز اوچتولو؟ لرګی ورپسې راواغېشت، لرګی ورپسې راواغېشت. نو هغې ته خو پته وه چې اوس مې وایي. نو عایشه بیبي د پیغمبر علیه السلام شاته پټېږي چې چا سر باندې آواز پورته کړی و د هغه نه پناه غواړي. هغه ورته وایي دې خوا شه چې ابوبکر صدیق به د دې طرف نه رالو، ورته به یې چې دې طرف ته شه، کله یو خوا کله بل خوا کله یو خوا. او ډېر سخت غصه و، په غصه کې دغسې لاړو. چې لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عایشې ته وایي څنګه د سړي نه مې بچ کې که نه؟ دغه سړی خو یې پلار و، وایي بچ مې کې که نه؟ نو بیا په بله موقع صدیق اکبر رالو چې وی کتل، نو بیا ښه مزیدار مجلس دی، ښه خوشحال دي. عایشه بیبي هم په کلاره د خپل حسب معمول د الله د رسول سره محبت ډېر زیات و. نو ابوبکر صدیق رالو اجازت یې وغوښتو، وی دننه راشم. وی چې څنګه مې زه په جنګ کې شریک کړی وم، یعنې چې زه راغلی وم تاسو جنګ کولو، نو دغسې ما په روغه کې هم شریک کوي. نو ورته وی چې راځه مونږ شریک کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا معاشرت، ته حسن معاشرت د پیغمبر نه زده که، د هر چا حق ادا کول زده که، د تاجر د چا نه د قرض غشتی هغه زده که. د الله رسول 3 ورځې مخکې قرض ورکوي، سړی ورسره زیاتې کوي. صحابه هغه سړي د غوسه کېږي، ورته وایي چې غوسه کېږئ مه، لصاحب الحق مقال، صاحب حق ته د خبرو کولو حق حاصل لی. هر یو شی د الله رسول خولی، کوم شی داسې دی د ژوند چې هغه اړخ پاتې دی تشنګي د په هغې کې د امت نه. بیا دومره لوی عظیم شخصیت ته بیا د هغه اتباع نه کې. دې علاقه کې اسلام راغلی دی، زه کله کله په قهر شم هغه خلکو ته. زمونږ یو نوجوان کالج ته لاړ شي، مختلف څیزونه وایي، نو دی هغه د تاریخ هغه څیزونه وایي چې د بد مت دي، دا ډېری سپړي او دا بدیا داسې او دا داسې. اوس نوي نوي بورډونه لګېدلي دي په دې موټر وی باندې، پیش کلاوتی 400 دغه کې تاریخي ځای، ټکسلا کې ځای، تخبایی کې ځای، دا ځای دا ځای دا ځای. هغه ښخ شوي مړي هغه دوباره بیا راته ژوندي کوي. هلکه ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاریخ، د صحابو تاریخ، د انبیاو تاریخ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه ولې ډیګری نه کوي؟ هغه ولې نه حاصلې چې ته مسلمان هم شې؟ ته دې کې ګوتې وایې ته بیا واپس ځې، او هغه ګن چې صحابو د دې ځای نه ایستې هغه ته مونږ ته بیا دلته کې راړې. د هغې احترام او د هغې قدرداني کې هغه آثار دې باقي پاتې کړي دي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا میاشت د ربیع الاول مبارکه میاشت، په دې کې د الله رسول ولادت هم شوی او په دې کې د دنیا نه تشریف هم وړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کول یو مسلمان باندې لازم دی. ګنې کم از کم د هغې اتباع په اسلام کې هغه په هر امتي باندې فرض ده. که د هغې ټول علوم دی په یو ځای نشي زده کولی، نو دی د یو ښه عالم نه راهنمایي کوي، او د تجارت او د کور او د کلي او د هر یو څیز د اسلام کې سهل دی، هغه زده کول پکار دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.